عالم ته وایي وایي د ګناهونو نه نشم صبرېدی یاره څه وظیفه دې راته وښودلی هغه ورته وی وبخیم درته که نه خو زما یو خدمت پکی هله به درته بیا وظیفه خیم وی وبه یې کمه وی څه خدمت دی دی وی د دې بازار نه اپله یو کس دی زه به پیالۍ کې پی در کوم دا پی به هغې کس له وړي او بیا چې ماله راشي جو زه به درته د ګناه نه د بچ کېدو راز وښیم وی دا خو وړه خبره ده د پیو پیالۍ ورله ډکه کړه وی دا پی به اوسي هغې کس ته به یې حواله کې چې راشي جو راز به درته وښیم چې د ګناه نه به ځان څنګه بچ کړې ده وی ټیک ده چې روانېده وی صبر وکړه یوه خبره به بله وي یو کس یې ورسره بل ملګری کو وی کو ده دا پی توی کړل په لاره باندې ډکه پیالۍ وه د پیو وی که په لاره تې پی توی شو نو په ډک بازار کې به د خلکو په مخ کې یو دوه څپېړې ووایي وی دا شرط په ورسره وي چې تویی به تم نه وی ټیک ته نو بل کس یې ورسره ملګری کو هغه هغه پی روغ ورسول هغې کس له واپس راغی دی عالم ته وی یاره اوس راته د ګناه نه د بچ کېدو څه راز وښیه د عالم ورته وی په بازار چې تېرېدلې څو زنانه ورته دې وکتل وی یوې ته مې نن نه دي کتلي وی ولې دې نه دي کتلي وی دې فکر کې ومه چې که دې بازار کې رانه پی توی شي او دې مې د خلکو په مخ کې دوه څپېړې وي او ټول بازار راته ګوري نو د دې رسوایۍ نه یریدم نو زنانو ته مې نه دي کتلي پیو ته مې کتل هغه عالم ورته وایي وایي چې د دې رسوایۍ نه یریدې چې بازار کې به مې دوه څپېړې ووایي قیامت کې به دا ټول مخلوق جمع او الله به دې د ټول مخلوق په مخ کې رسوا کوي د هغې رسوایۍ نه یریږي هغه وی پوه شوم بس د نن نه پخوا به ما نه ګناه نه کېږي نن ته د خلقو د رسوایۍ نه یریږي چې دوه څپېړې به مې ووایي او دا فکر نشته دی چې د ټولې دنیا خلق به ولاړ او هلته به مې ګناه ښکاره شي او رسوا به مې کړي نو نظرونه ښکته ساتئ حدیث مبارک کې راځي صحابه کرام یو جهاد له روانو رومیان چې کله خبر شول چې صحابه کرام را روان دي نو وی د صحابو سره د الله امداد وی دا تې ختمو وی څه چل به وکړو مشوره یې وکړله وی زنانه به ورته سنبال کو لارو ته به یې روباسو زنانه یې سنبال کړلې احادیثو کې راځي نیم وجودونه یې ورلم بربند کړل او چې تاسو به لارو کې ودرېږئ چې کله دا صحابه کرام راشي دوی به په تاسو نظر ور واچي نو د الله امداد به ترېنه ختم شي او چې جهاد له راوتي دي د کورونو نه ورځ هم په بار ایستلي دي نو زنانو ته به یې رغبت ډېري چې کله بازار ته رانږدې شول امیر المؤمنین د صحابه کرامو کوم چې صحابه کرامو د لښکر امیر و هغه چې بازار ته رانږدې شو وی قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم قرآن کی آیات تے قل للمؤمنین اے زما حبیب دی مومنانو تو اوایا یغضوا ابصارهم چی نظرون دی ښکته کی نو د لښکر امیر دا آیات الوستو وی نظرون ښکته کی د الله حکم دی صحابه کرامو سرون ښکته کړل او په بازار تیر علما وایي چې کله مدینې منورې ته رالل صحابه کرام نو خلقو تی تپوسونه کول وی پلانکي ښار کې دنګ دنګ بلډینګونه هغه هم لیدلي وو هغې ورته وی چې مونږ بازار ته نږدې شو زمونږ د امیر د خولې نه دا آیات راغی یغضوا ابصارهم نظرونه ښکته کوي وی مونږ نظرونه داسې ښکته کړي وو چې مونږ د ښار آبادي نه ده لیدلې چې دا څومره آبادي وه چې آبادی نه دی لیدلی نو زنانه به یې څه لیدلي نو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش مه نږدې کېږئ هغې بې حیایو ته ما هغه بې حیایي ظهر منها چې هغه څرګنده وي او ښکاره وي ښکاره بې حیایو ته هم مه نږدې کېږئ وما بطن او منځدې کېږئ هغې بې حیایو ته چې هغه پټه وي ولا تقتلوا النفس التي مه وجنئ نفس هغه حرم الله چې الله حرام کړی دی
وجل د هغه په تاسو باندې الا بالحق مگر په حق سره. یو مسلمان ته د بل مسلمان د وجلو اجازت نشته دی الا بالحق مگر په حق سره. درې خبرې دي چې په دې اجازت شته چې بیا مسلمان وجلی شي. یو خبره دا ده چې کله دیر شادي شدی او د زنا وکړله نو د وجل بیا چې اسلامی قانون اجازت ته چې دې سنگسار شي. دا طریقه ده. دویم چې کله دې بل کس ووجني نو قصاصن چې اسلامی قانوني نو دې به د هغې په بدله کې وجلی شي. دریم چې کله دې مرتد شي اسلام پریدي بادشاهي وقت پورته وي راوړه ټیم به ورته ورکي که مو واپس نشو نو د مرتد حکم داری چې دا واجب القتل دی دی به ووجلی شي. د دې دریو خبرو نه علاوه د یو مسلمان د پاره د بل مسلمان وجل جائز نه دی. د مستامن وجلم جائز نه دی چې اسلامی حکومت کې یو کافر اوسیږي او د هغې ملک قوانین منلی لکه زمونږ او ستاسو ملک کې چې اوسیږي دا مستامنین دي. دا ذمیان دي. ذمي درته وایي چې د مسلمان په ملک کې اوسیږي او د مسلمان ملک قوانین مني لکه زمونږ او ستاسو د ملک کې چې اوسیږي. دویم مستأمن دی. یو کافر د بل ملک نه راغی په وزټ باندې زمونږ ملک ته دته امن حاصل دی دی به مسلمان نه وجني. نو دغه دوه قسمه د کافرانو هم نشي وجلی. هغه کافر به وجني چې بادشاهي وقت د کم ملک سره د جهاد اعلان وکړو نو هغه ته حربي وایي د هغه وجل بیا جایز دی. ذالکم دا ټولې خبرې چې مخکې تیرې شولې وصواکم الله حکم کوي تاسو ته به په دې سره وصیت لفظ راوړو کلک حکم کوي الله په دې سره لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ.